حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله پیله ځل وحی نازله شوله د قرآن عظیم الشان باندې ایمان راوړلو سره تعلق ساتي چې په قرآن عظیم الشان باندې موږ ایمان کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې د عبادت په نیت باندې حضرت جبرائیل علیہ السلام راسی او پیغمبر علیہ السلام ته د قرآن عظیم الشان ابتدائی آیاتونه د الله پاک طرف نه راوړي حضرت جبرائیل علیہ السلام چې کله پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات وشولو نو پیغمبر علیہ السلام د دین مخکې د جبرائیل علیہ السلام سره ملاقات شوی نو ساري لیدل نو پیله ځل یې ولیدلو او ډایرکټ چې کله جبرائیل علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره ملاقات کیږي نو جبرائیل علیہ السلام ته یې اقرا ولولا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کوي ما انا بقاری زه قاری نه یم زه نشم لوستلی حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام داسې ځان ته غاړه باسلو داسې زور یې ورکړلو کتابونه لیکي د زور یې شي پاره ورکړلو نو دوه قسمه جواب کوي یو قسم جواب علما فرمایي چې د زور یې دې پاره ورکړلو چې جبرائیل علیہ السلام د خپل سینې چې کم نورانیت او کم حکمت او هغه د نبی علیہ السلام ته منتقل کول غوښتل یو دویم دا دغه غاړه دې پاره ورکړه چې نبی علیہ السلام ته ډار ونه شي چې اسنه دشمن نه وي ځکه چې دشمن چاله غاړه نه ورکوي غاړه خلک یار دوست لا ورکوي او څومره چې څوک چا باندې ګران وي دومره ټینګه غاړه ورکوي یار دوست څوک ملوي کنه صحیح غاړه ورکوي اسی خبرو کوم نن سوا ډېر اډوانس غاړه راوتی دي څو چا سره ملوي بس لاس ته اسی سینا ولا کی چې بس نور نږدې نشي مطلب دې دی چا سره غاړه ملوي مینه محبت ته پر مرګره دی اورور دی تر زوی نو صحیح په مینه محبت اسلام نه لاويږي د سره مینه محبت زیاتېږي دغه امام دې دی ولا غاړه نه کول په کار چې لاس ته اسی کې چې بس را نږدې نشي نو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته ټینګ غاړه باسله دې پاره چې پته ولګيږي زه دشمن نه یم بلکې زه انډیوال یم دوست یم بیا دې چې ویا اقرا نبی علیہ السلام بیا فرمایو ته چې ما انا بقاری ذخل واستلی نشم حضرت جبرائیل علیہ السلام بیا غاړه باسلو زورې ورکړو دریمه پیرا حضرت جبرائیل علیہ السلام د قرآن عظیم الشان 15 آیاتونه وتا ولوستل کله چې پیغمبر علیہ السلام دا آیاتونه واوریدل پیغمبر علیہ السلام دا غزا نه واپس راووت د کور ته منډه وਹੀ کور ته روان دی او د ډار د وجنه په نبی علیہ السلام باندې تبر راغلی دا د یخنی سخته تبا او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په کور کې دا نبی علیہ السلام چې کله کور درن نوځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمای وای زملونی ما باندې کمبل واچو اسی خبره الله تبارک وتعالى د پیغمبر علیہ السلام د پاره د خدیجه رضی الله تعالی عنها انتخاب د نبوت نه 15 کاله مخکې کړی دی هغه کې څه مصلحت وو خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه 15 کاله مشروع نبی علیہ السلام چې کله د 25 کالو عمر کې وو خدیجه رضی الله تعالی عنها په هغه ټیم کې د 40 کالو عمر وو اوس الله تبارک وتعالى د نبی علیہ السلام لپاره مشر خزه انتخاب وکړو هغه کې مصلحت ده چې د مشر خزه ډیره تجربه کار وي کله چې پیغمبر علیہ السلام ته نبوت ملو شو او کور راغلو تاسو اکثر کتلی دي زمونږ په کورونو کې چې کوم زنانه دي هغه ډیره بے صبر وي سړی کور درنه او ستړی وي یا مثال څه پریشانی وي ته دا پرونه خلی ها شابه یا شش ضرورت وای څه مسله ده اصل نورم په ټینشن کیږي د نبی علیہ السلام چې کور راغلو نو نبی علیہ السلام باندې ډار او تبا په باندې یخنه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته کله فرمایي زملونی ما باندې کمبل واچو صدر را باندې واچو خدیجه رضی الله تعالی عنها بختنه نه کوي چې شابه ماته وای پیلا بلکې کمبل په واچوله کله چې نبی علیہ السلام لږ په آرام شول په خپل نبی علیہ السلام خدیجه رضی الله تعالی عنها ته غونډه واقعا بیان کړله او ما سره خونن داسې واقعا وشوله او زه ډارېږم په دا خبره باندې اسنه ما دغه خلک قتل نکي خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي
چې ته خو ډېر زیات خو اخلاقو والا مالک یې، ته یتیمانو ډېر خیال ساتې او ته امانت کې خیانت نه کوې، ته همیشه رښتینی وې، رښتیا وایې، دروغ نه وایې، لہذا تا رب دی، تا چیرې ځان له پرې نه دي. او بیا نبي علیه الصلاة والسلام یې ځان سره خپل تره زوی ته بوتلو، وایي راځه زه تا ځان سره خپل تره زوی ته بوځم. تره زوی د تورات او د انجیل غټ عالم و، ورقه ابن نوفل نامه یې وه. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د ورقه ابن نوفل سره ملاقات وشول او غونډه واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړه ده. ورقه ابن نوفل ورته عرض کوي، وایي ته خو هماغه پیغمبر یې چې د کم ذکر په تورات او په انجیل کې راغلی دی، یعنی ته آخري نبی یې. او بیا ورقه ابن نوفل ورته عرض کوي، وایي کاش کې زه په هغه ټایم کې ژوندی وم چې کله دغه مکې خلک تا د مکې نه وباسي نو زه مې تاسو راووځم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې لږ خفه غونډه شولو، وایي څله ما وایي دغه خلک د مکې نه وباسي که څنګه؟ وره زما عزتمند د قرآن دپاره او د دین دپاره نبی علیه الصلاة والسلام ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ته نبوت ملاو شلو، خالي یو ته د دعوت کار نه اوله شوی، یو ته تبلیغ نه اوله شوی چې شابه خلکو ته تبلیغ مو مکه، صرف پلاني وحي وشوله. ورقه ابن نوفل ورته عرض کوي چې کاش که زه په هغه ټایم کې ژوندی وم چې کله تا خلک وباسي چې زه مې سره ووځم. نبی علیه الصلاة والسلام په دا خبره اورېدو باندې هم خفه شولو چې څله ما وایي دا خلک د خپل وطن نه وباسي که څنګه؟ د نبی علیه الصلاة والسلام د خپل وطن د مکې سره ډېر مینه محبت و. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کولو نو هجرت په وخت باندې نبی علیه الصلاة والسلام بیت الله شریف داسې مخامخ دی او جاړي او بیت الله شریف ته مخاطب دی، ورته یی وایي که چېرته هغه خلکو زه مجبوره کړی نه وای دوی په ټول عمر کې تا نه لرې نه وای تللی. اوس ته خپله هم پته هر چا باندې خپل کلی خپل وطن ډېر ګران ډېر مینه محبت یې وي سره. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دین د وجې نه د خپل وطن هم پرېښولو. خیر دا بیا ځان له یوه اوږده واقعه. نو ورقه ابن نوفل په باره کې هسې علمي خبره ته کوم، ځان سره صرف یاد وساتو. ورقه ابن نوفل په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان را نه وړلو، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام له ایمان راوړلو دعوت ورکړی نه ولیا. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک طرف نه حکم نه وشو چې خلکو ته ته ما وحدانیت بیان کا. نور ورقه ابن نوفل په هغه ټایم کې په تورات او په انجیل باندې پورا ایمان هم او پورا علم یې مو په باندې غن عالم وو. خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام نه څه وخت بعد پوښتنه کوي، و یا رسول الله ورقه ابن نوفل په باره کې تاسو څه رایه ده؟ یعنی ورقه ابن نوفل الله وبخښي که نه وي بخښي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، و ای خدیجه رضی الله تعالی عنها، و ورقه ابن نوفل مې په خوب کې لیدلی او سپینې جامې یې اچولې وې، مطلب خوشحال مې لیدلی او خفه مې نو لیدلی، ځکه چې هغه اول هم دا خبره وکړله چې زه به هجرت هم کوم. مطلب دا که ما ته الله پاک دعوت حکم کړی چې دعوت ورکړه نو په ما ایمان ډایرکټ راوړلو، خو چونکې هغه پورې ما ته دعوت حکم شوی نو په خپل زوړ ایمان باندې کامل و پوره و په باندې الله پاک یې مغفرت کړی.